خپل کورونو ته وګوره حال. سهار کې خیل وکړه، یو کور کې روغه کالونی نه ده، شپږ اووه کسه بوډا را روان شوی جمیله آبی سرم راغست. دا عبادت، دا دین، دا د ځوانۍ شی دی. دا زور په عبادت کې دا یو مقام باندې کی، دا هر وخت کې نه کی. مشکات کې حدیث دی ځکه خو د ځوانۍ عمل الله دا په بیماری کې برقرار ساتي، په سفر کې برقرار ساتي. د مشکات حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله یو سړی تندرست وي او دی سړی منځونه کول د جمع، دی تلاوتونه کول، دی ذکر او اذکار کا، دی سړی تهجد کول او دا یو دم بیمار شو، مرض وا، د الله نبی وی الله ملائکه ته حکم کوي چې په تندرستی کې کم اعمال کول دغه اعمال د دې سړی لیکي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی دی هغه په حاضر کې یعنی په کور کې دی، دا منځونه کوي د جمع، تهجد کوي او تلاوت کوي، ذکر او اذکار کوي، د جمعات سے زړه تړلی دی، نیک عبادتونه او نیک عملونه کوي. د الله پیغمبر فرمایي دا سړی په سفر لاړ، خو په دنیایي کار پسې تللی او کو یاره په اخروي خدمات پسې تللی، او د ده نه د جمع منځونه لاړ، د ده نه هغه ذکر او اذکار پاتې شو، د ده نه هغه تهجد پاتې شلو. الله ملائکو ته وایي حق د کور عبادت وللی کوي، کمې چې کور کول. معلومه دا شوله چې عمل د ځوانۍ دی او عمل د تندرستی دی. یو صحابي راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي د الله پیغمبره بهترینه صدقه کومه ده؟ غوره صدقه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي غوره صدقه دا ده چې ته بالکل روغ رمټې، هیڅ تکلیف پتا باندې نشته، هیڅ مصائب نه، مال در سره دی او د دې مال سره دی مینم ده، یعنی بې ته یېرېږې کو دا مال ولګومه نو یاره غریب بشمه. د الله نبی په دغه حال کې ته صدقه ورکې، د دې نه بهترینه صدقه د الله په نسبت باندې بله نه وي. چې کله سړی تندرست دی یو حال ته نه رسېدلی، چې کله یو سړی شپېته اویاو کالو ته ورسېده نه خو د هغه خو ټوله خواهشات د هغه د زړه مرادونه خو لاړ ختم شو، نو هغه بیا دومره په دنیا کې دومره جوور نه ځي، بیا ګناهونه د هغه نه دومره نه کېږي، ځکه د هغې د زړه طاقت ناست دی. ګناه ته کم سړی مایله کېږي چې چا سره خواهشات ډېر زیات، دنیا ورسره ډېره ده، تندرست دی، په ګناه باندې د ده وس بر دی، خو دا د الله د ویرې ګناه پرېږدي. دې ته نیکي وایي. بهر حاله امر بالمعروف نهی عن المنکر، خلق کو ته رابلل، د بده نه منع کول، دا د امت عظیم کار دی، عظیم. دا د تمام انبیا علیه السلام پیشه ده، دا د هغوی نښه ده. بني اسرائیل الله ولې هلاک؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مخکني امتونه الله ځکه هلاک کړه، هغې کې به یو سړي د ګناه کار کولو، د یو ملګري به منع کړو دا مه کوه، سبا له به بیا هم حقه د ګناه کار کاوه، ده به ورسه نه خوراک بنداو، نه به ورسه څښاک بنداو، نه به ورسه تعلق ختمول. د الله نبي وایي چې عذاب به راتللو نو دا نیکان به هم د منځه تلل. ولی شریعت کی یو درجه ده، ستا بچه ده بیلمازه ده، ستا بچه ده آرام خور ده، آئی شریعت سے حد ذکر کرے کن، آ شریعت حد لبتزی، آغا شریعت حدودو که بدد سر بائیکاٹ کے دد خوراک ببنده، دد سر با قطع کلام کے زمانگا قطع کلام یا ده یوم بل سر اورانا دا خو بدنیا اور سره جنگ دی ورانه ده په دنیا، لارځي سره وران دی په دنیا دی، دوی مړه وایي دا حرام خور دی، خلکو ته عیبونه هم وایي او د څه د وجې نه یې وایي؟ د دنیا د وجې نه. او که چېرته یو بچی منځله نه راته نه یو پلار داسې شته چې یاره هغه ویل چې زما د دې بچي څه بایکاټ دی، یا زه دې کور ته نه ځمه یا به دا بچی دې کور ته نه راځي. دا به په تاریخ کې چا نه کړي، ما سواره صحابه کرامو دا عمل کړی.
صحابي دی په جنگ کې پلار ولیدل مسلمان دی پلار مسلمان دی زوی کافر دی پلار ولیدل هیڅ التفات تعرض وته غم غرض ونه لرلو دی زویا چې جنگ کله ختم شلو اسلام غالب شو ازویم راله اسلام راو نو دی پلار ته وای بابا وای په پلانی جنگ کې ما ولیدلې خو ما ته څه تعرض ونه کړ التفات تا ما ونه کتل او ته قسم په الله کو مخله مې راغلې وې نو په تور باندې نصر والے ای پروانه کول یو سره د الله دشمن دی د الله باغی دی نو ته دا څه پروا ساتي الله مونږ ته د هغه خلقو د محبت حکم کړی دی کوم چې د الله محبوب دی الله ای زما دوست دی ته وسه دوستی کوا زما باغی دی الله ای د باغی نه بایکاټ کوا باغی پرې دوا